یو پروګرام د سنو سحر ماته ویل کېږي علیشان ککخیل بالکل پروګرام تاسو چې دا اورئ په 89.4 او 96 باندې په ګرد پښتونخوا کې خو د ټیم مونږ په فیسبوک باندې هم لایو یو سنو پښتونخوا د فیسبوک پاڼه د ټیم چې دا پته تاسو په هغې باندې ما کتلی هم شي او زمونږ موضوع په اړه خو د ریډیو اوریدونکو سره ډېرې زیاتې خبرې ترې وشوې خو اوس چې کوم دی مونږ به د ریډیو سره سره د فیسبوک زمونږ د سنو پښتونخوا د فیسبوک پاڼه چې کومه ده او هغو لیدونکو سره به هم خبرې اترې کېږي هغه به مونږ سره د کمنټس د لارې راځي او خپل مینه خپل چې ده احساسات هغه به سره شریکوي او د پروګرام موضوع په هکله به هم راسره خبرې اترې کوي مونږ که خبره وکړو مونږ چې کوم نن موضوع ټاکلی دی هغه موضوع د خود احتسابي یعنی ځان نه احتساب سټارټ کول او دا د معاشرې پیله قدم چې ده یو اهم قدم چې ده جوړېدلی شي مونږ که خبره وکړو معاشرې بهترۍ دپاره چې دا پیله قدم ضروري دا دی چې مونږ د ځان احتساب وکړو ډېر شیزونه داسې دي چې هغه که مونږ خبره د هغې وکړو خو بیا هم بعض څیزونه داسې دي چې هغې دپاره چې دا احتساب د ځان نه ضروري دی ځان نه چې دا ځان کې هغه شیزونه راوستل ضروري دي چې کم مونږ بل چانه توقع وي او بیا هغه توقع چونکې توقعات بعض څیزونه چې کوم دي هر هغه شیز چې مونږ چانه غوښتنه کوو هغه الله پاک نه پکار دی خو بعض څیزونه داسې وي چې هغوی مونږ په معاشره کې د نورو خلکو نه چې دا کوشش مو دا وي چې هغوی کې هغوی احتساب هم وکړو هغوی مونږ ته هغه احتساب دی دپاره چې یو معاشره چې ده هغه ښه معاشره جوړه شي هغلته دروغ ختم شي هغلته ژوند ښه تېرېږي هغلته امن وي هلته استحکام وي هلته دیانتداري وي نو هغې دپاره بنیادي ستون دا دی چې مونږ احتساب د ځان نه سټارټ کړو هر هغه څیز هر هغه لاره هغه به صفه کېږي هله چې مونږ خپله ټیکو که چېرې زه ټیک نه وم زه بل چاته لاس نیسمه بل چاته ګوته نیسمه په دې ما په ریډیو سټارټ کې هم ډېرې زیاتې خبرې وکړې چې پکار دا دی چې صحیح کردار چې مونږ ادا کوو د احتساب نو خپل ځان نه شروعات هغې کې ډېر زیات ضروري دي چې مونږ ته زمونږ خپلو غلطیانو پته ولګي د خپلو غلطیانو پهچان پته ولګي چې کومه غلطي زه کومه په کوم ځای کې کومه ولې کومه د څه له وجې کومه نو دا ډېر زیاته ضروري ده اله به مونږه معاشره د برایه نه بچ کېږي اله به زمونږه معاشره د تنګدستي چې کومه ده دې نه به راوځي اله به زمونږه معاشره امن طرف ته راځي اله به زمونږه معاشره هغه به استحکام طرف ته راځي او اله به زمونږه په معاشره کې دروغ ختمي او دروغ ډېر زیات ضروري دي چې هغه ختم شي دروغ پیله اهمه خبره دا ده چې مونږ په هرې خبرې کې دروغ وایو نو که چیرې مونږ دروغ ختم کړو نو مونږ به ډېر شیزونه چې دي هغه په ژوند کې ختم شي ډېر شیزونه به چې هغه مثبت طرف ته راشي ډېر به مونږه پازیټیو شو زمونږ په معاشره کې به ډېر شیزونه چې دي هغه ښه شي ښه طرف ته به روان شي او بل دا احتساب چې کومي دا دې دپاره کېږي چې چاته انصاف نه میلویږي او د چا په معاشره یا په چاپېریال یا په کوم ارګنایزیشن کې کرپشن کېږي نو سپیشلی هغه نو زمونږ په ژوند کې چې کوم مونږ خپله کرپشن کوو نو هغې دپاره خپل ځان احتساب ډېر زیات ضروري دی ځکه چې کم ځای کې احتساب خبره راځي نو هلته کې خلک چې تنګ وي هلته بدنیتي وي هلته چاته انصاف نه میلویږي هلته کرپشن وي هلته دروغ وي هلته ناانصافي وي نو هله چې دا د احتساب خلک خبرې کوي خو زما چې کوم موضوع نن دی نو هغه داسې دی چې هغه خود احتسابي خود احتسابي مطلب مونږ که خبره وکړو هر هغه شیزه چې هغه مونږ بل نه خو غوښتنه کوو بل نه خو تپوس کوونه کوشش کوو خو آیا مونږ چېرته دا کړي دي چې آیا زه چې د څومره معاشرې دپاره کار کومه یا ما څومره معاشرې دپاره کار کړی دی ما یو خاندان دپاره څومره کار کړی دی ما یو علاقې دپاره څومره کار کړی دی هر ځای کې ریاست ګورنمنټ چې دا آیا هغه ذمه دار دی یا یو سماجیک ورکر هم چې دا ضروري دی یا یو زه چې د زما څه چې د کردار چې د پکار دی ځکه چې 63-64% زمونږ په ملک پاکستان کې دا ځوانان دي نو ځوان کول به صحو معاشرې ته ورکوي که نه ځوان کول به معاشرې کې څه بیداري راولي که نه نو پکار دا دی چې کله زمونږ په معاشرې کې مونږ یو شیز ته وکتو چې زه څه کومه زه په کومه لار روان یم آیا دا لار چې د ټیک ده او که دا ټیک نه ده
نو اله به چې دا زمونږ په معاشره کې نرمي راځي، برداشت به راځي، عدل به راځي، انصاف به راځي او زمونږ په معاشره کې به د مکر ختم شي. نو داسې ډېر څیزونه دي چې هغه مونږه اپنولی شو، هغه مونږه بیا کولی هم. نو د معاشرې تبدیلی دپاره دا ضروري ده چې مونږه په هلته کې د ځان احتساب وکړو. چې د ځان احتساب مو وکړو، مونږه ځان ټیک ثابت کړو، مونږه ځان ټیک کړو، نو هله به زمونږه معاشره مثبت طرف ته ځي. یو ښه لار به چې دا خلکو ته ښیي، په هغې کې به زمونږه نوی کول چې راځي نو هغې به چې دا څه نه څه زده کړې چې دا کوي مونږه د مونږه مختلف شیزونه ده. نو په کار دا دی چې مونږه د شیزونو ته خیال وساتو. ستاسو کلونه هم روان دي، ستاسو کمنټس هم روان دي. غواړم کال طرف ته لاړ شم چې څوک دی څخه د کال ډراپ شوی دی 09152544143 بل کال طرف ته وځو. دا هم ډراپ شوی دی. ګورو به ستاسو کال بعض اوقات داسې وي ټیکنیکل ایشو سټارټ کې هم وه، مونږ به بیا هم کوشش کوو چې ستاسو کال چې د هغه پکې والو په 09152544143 باندې ټرای مو کوله. خو بیا هم ستاسو څه میسجونه راغلي دي، غواړم هغه هم د پروګرام برخه جوړه کړم. مدثر د ورسک روډ نه اګین میسج کړی دی، ډېر زیات تمنه سلامونه یې کړي دي. او په کار دا دی وایي چې معاشرې دپاره مونږه څه نه څه کار وکړو. ډېر زیات تمنه ستاسو په کار دا دی چې معاشرې دپاره کار وکړو. اګزیکټلي که چېرې مونږه معاشرې دپاره کار کوو نو دغه موضوع باندې به چې خامخا نظر چې دا اچوو او خامخا به مونږه د ډېرو څیزونو چې د هغې حوالې سره به چې دا کار کوو. اور یو بل میسج راغلی، هغه لیکلي دي پکې چې ټایم وخت چې د هغه ورکول معاشرې دپاره ډېر زیات خلکو دپاره مطلب معاشره مطلب دا د معاشرې کې خلک پاتې کېږي، مختلف مکتبه سوچ مکتبه فکر خلک پاتې کېږي، نو هغوی ته به وخت ورکوي، هغوی نه به ځان خبروي چې څوک دي، کم ځای نه دي، څه مسلې دي، څه مسله نشته ورته یا څه ورته پکار دي. نو دا ټول شیزونه پکې راځي. نو پکار دی چې مونږه د ډېرو شیزونو خیال وساتو. 09152544143 ستاسو کال هم روان دی، غواړم هغه هم د پروګرام برخه جوړه کړو. السلام علیکم. ها کال ډراپ کیږي، آی تھنک صحیح شو ده، خو زه ګورو به تاسو کال به مونږه بیا هم پکې اټینډ کوو. اور زمونږه یو ډېر تکړه هوسټ چې دلته نه هغه صراط مستقیم پروګرام کوي، هغه هم زمونږه د فیسبوک په پاڼه چې دا ویني او کامنټس یې کړي وي بهترین موضوع. نو زه به ورته وایم چې دغه شانتې زمونږ مفتیان کریان او عالمان صاحبان نه مونږ زده کړه کوو. مونږ اوس هم چې دا په زده کړه مقام کې یو، ځکه چې یو انسان زه همیشه یو خبره کوم چې تر قیامته به مونږ زده کړه کوو. ځکه چې که مونږ زه به درته وایم ما تقریبا 4 سال نه اباو مارنینګ شو زده کوم، 4 سال نه زیات زما د مارنینګ شو ایکسپیرینس شو. خو نن هم چې زه سبا کومه شو کوم، لکه نن ما شو وکړه، نیکسټ هفته کې کوم، نیکسټ هفته شو ما ته داسې ولګي ځین که د نور دی هغه شانتې نه وي کړی، نن دې ټیک وکړه. هغه وخت سره بهتري راځي، وخت سره لږ انسان تکل کوي. نو هغې له وجې چې په کار دا دی. او ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، مفتي فضل الله جان صاحب مونږ ویني، ډېره زیاته مننه ستاسو او چې تاسو چې دا مونږ پروګرام اورئ وینئ او دا ټایم چې دا زمونږ د کامنټ زلار هم تاسو راځي، ډېر زیاته مننه. عبدالمجید वही माशाल्लाह प्रोग्राम जिला गोटकी सिंध से, ओए होए क्या बात है यार. और वहाँ से आप हमारे ये लाइव शो देख रहे हैं, आपको वेलकम करते हैं और दिल भी भेजा है, थैंक यू सो मच. और हमारी तरफ से बिल्कुल आप लोगों को यही सेम एमोजी. और बहुत से लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और ढेर ज़्यादा खलक चला मुंगा विनी 09152544143 का तरफ था. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. प्रोग्राम के हर कले در توایو په خیر را لسو کو کم زنه نورګل خبرو کوم د جامرود ګودر نه تاسو تم په پروګرام کې هر کله وستړي ما شو یاو خوشاله سي نورګل څنګه خې ځکه یو بس پروګرام مې اوریدلو زه ډیر زیات خشو شم علي شان کا کاخل تر مې خبرې وشولې او بس بیا تاسو خبرې کاوګړه او چونی او تاسو ولا چې پروګرامونه ولا چې څه خولي ستا کم سیس خوخوي ګوړه کچنی مو ولا چې ګوړه ډیر خو بیا په چونی نو ګوړه په ګوړه چینی اچوي کسنګ ها په ګوړه چینی دې چرته چولې خړلې ده
چونی خو ته خورن کنه په چویو کې ډېر خوند کوي او چونی ډېره زیاته چویو ته نه وچوم لګا او علی شان کاکا خیل په تاسو څنګه یې شکر الحمدلله الله رحم دی او یو شعر تو سے تا ډالې کمې دایره ماز کې کاتو سے جوزات پی جی جی بس چې معیاري وي راته ډالۍ کوي چې دا شعر می علی شان کاکا خیل تا ډالې وی جی جی دا شعر می علی شان کاکا خیل تا ډالې وی چې علی شان کاکا خیل تا څوک پس پکستر کا وګوري یا الله خیر ها چې علی شان کاکا خیل تا څوک پس پکستر کا وګوري چې سترګې وته لونته روبوسم چې علی شان کاکا خیل تا څوک پس پکستر کا وګوري خیر دې مړه سترګې ماته راو باسه کنه تاسو څنګه یو نورو خيو علی شان کاکا خیل شکر الحمدلله او پروګرام کې به موضوع ردلی وي څنګه درته ولګید او سو وای په موضوع بس ډیر خپلې ته بس موږ په کوته پامه لګ شو کو اسه نن کا وسنه مې په یو کې وورو په بلی او پوسو بس پهلا ځونتا موږ پهلا ځونتا او پوسو په موږ کې تا د نه دی وتا ندی پهلا تو کما خبرونه کړه په ټاپک باندې کنه جی جی ټولو پهلا غوتا بل چاته ونه نسو ټولو پهلا غوتا په خپل ځونتا ولسو موږ تیر په دغه تا تکړه یو کنه جی 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 بلا اختصاص په ځون نه شروع کوي بل چا نه شروع کا ممکن دا تونه خلکو ته غوتی نسو صرف بل چا ته تکړه یو بلا اختصاص دی ځون نه ټوټ کو ډیرو کوي بس موږ یو شینو نه ډاټیو کو خلکو ته تکړه یو خلکو ته غوتی نسو دا سره ټولو پهلا سټوټ وو کلو ځون نه یو کلو سټوټ بل چا نه مېربونی په داو کو سټوټ ځون نه وو کلو کنه او ډیر زیات خوي اوکې زیات من نورګل خوشاله سي کا خیر به یو خبره مې کوله جی 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 دا کوم دا والا چې په بل شي مده ډیر زیات نه خاص هغه کنا بل چاته بلې وی خبره ته نه خاصول کاغه ته خاصول ته کوم سویل افریدي نه کنا جی 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 دا وزیر لاش ولو کنا او ایخ پړتی وګټل زر ډیر زیات خاصول شم زه دا ویم کنا کا مطلب دا روغی کنا دا پاکستان پر کې دای چې ارزونی ورو والی او په پاکستان کې ان شاء الله مو په کول ارزونی ورو درې دا کم سویل افریدي نه وزیر لاش ولو زړه مې والا چې ډیر زیات خاصول دی او زه دا ویم په کوته سویل افریدي ته چې ارزونی کې روالي او پاکستان په غیره په یو ملک مو په کول دومره ګورونی نو راونه کا پاکستان کې راونه دا کا ګورونی تو سي سکرا ډیر زیات خوشاله سي ډیر زیات مننه د وزیر الله خبره وکړه چونکه وزیر الله پهلا علي امین ګندپور او نوې وزیر الله چې کوم دی هغه سویل افریدي بالکل الله دو کې زمونږ په معاشره زمونږ په چاپیرچل زمونږ په ملک کې نور هم ارزنی راشي خو بنسبت د ډیرو ملکونو مونږ اوس هم خیو او لکه زبر ته وایم تاسو د هندستان لګ سرچ کړئ هغه په لکونو آبادی ده 1 کروڑ نه باو آبادی ده او هغه تاسو ګورئ په هغه کې نیمه نه زیاته چې ده هغه ډیر زیات خراب خلک دي مطلب هغه په کور کې دویم ټایم روټي نه مومي نو ډیر داسې ملکونه دي چې هغه شوکوي یو څه او وی پکې دن نه بل څه نو بعض اوقات دا سيزونه راځي پکې نو موږ به مې سکیږو نه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ پروګرام کې هر کله درته وایو سو کوم زینا سر ملک نور الدین خبرې کوم جی جی ملک صاحب په خیر راغلی ملک صاحب څنګه الله ته خوشاله تعالی د ماما کا ډېر یو دي خبرې مو رښتا خبرې د چې تاوم نه دوه غلا او نو بس ته ګرځو اوس کنه خبرې مو د ورېدلې وینا بس اوس څنګه خبرې و ورېدلې مو ته یو خلاغه دا ټلیفون سره کو خبرې سره کو صحیح بس چې اوس ته خبرې ورېدلې دا هم خبره ده نو چرته ورکوي خیر خو دا خبرې کنه کور کې چوک شو دي نه کور والا ټول ور دی وطن ته کور مې ته کنه ها نو بس ته هغه ریډیو بند کړو وسره یا واده بیٹک کې دوه مبازن داري ډوبله کواره د توتل ملاقات خبرې سره وګو ملک صاحب نو غدا ته رښتیا وای خپای ډیر بس ته بیا دا اون جاړي ته به په ډول د چای په خپل په خوالي کړه ها ته په خدای کې وکړه ته جاړو راولا په د دوت کې جدي ته لا جاو کله ما چاس نو کله یو شاید کله بس شاید منډه موبایل
په کور نه کېدلو پوه شولې. لکه اوس درته پته ولګېده چې لکه کور ودانه کور کې نه وي نو بیا مسلې ډېرې وي. وطن رنګ ده بس نور یې څه کوي. وطن وطن رنګ ختم ده. صحیح صحیح. بس الله د ټول ګلې ګلزار ساتي اور بس دا خو آمین مینه په وي او بیا هغه ماشومانو حل چل چې په کور کې روان وي نو هغې خپل خوند وي او چې ماشومان زما دوه ورونه دي یو خو وړوکی دی ډېر نو هغه دوه مشران چې دي مشران داسې نه دي خو بیا هم اته اووه کاله دي که نه نو هغوی چې په کله ماماګانو کره لاړ شي نو بیا په دا کور کې داسې خاموشي وي ته به یې اړو څوک شته نه پکې دا ماشومان خو بس هغه مچکو او د مرغو مثال دی. سر زه ته یوه خبره کوم تاسې د ریډیو کې وو ده چې مخدوم به ته پاتې نشي خو ډېره مخکې خبره ګل نه مېدلو که نه ها او ډېرې خوږې خبرې وې که نه هغه مو ریډیو لګولو هغه نه بچي چې ته لوړ هغه کور والا لکه کراچۍ کې وه پلور کور یې لکه چې د کراچۍ کې و جی جی نو بیا یې څنګه تپوس وکړې څنګه چلې کور والا مو لوړی کراچۍ ته چې ته خو به بچی پسې ډېر خفا وي پوه شولې او ګل ته یې ویلو که نه جی 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 او ګل ورته داسې چله د بچی پسې خدای خفا کړي کور والا پسې ډېر زیات خفا ملک صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ او بس خفه کېږئ مه الله د خوشحال ساتو الله د خفا مه کړه وایي موږ اوس ته چوک واوري ټولو ته یې محترم پشتشد سلامونه وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه ملک نورالدین موږ سره د کورمن او خپلې خبرې را سره شاملې کړې نو ګڼ شمېر اورېدونکي راځي او هغې موږ سره خبرې اترې کوي کله کله موږ پکې ګپ شپ ولګو نو ګپ مطلب دا نه دی چې موږ چا پېښې یا کیسې کترې که نه خو بس ګپ شپ دې دپاره وي چې لږ چې دا انټرټینمنټ ضروري وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام ملک خان خیر کاکا خیر څنګه شکر دی تاسو څنګه ښې بالکل خیر دی والله چې دا وختي مې ملي نغمه واورېده کور راته یا شو ډېر زیات خفه شوم کور غونډی ولاړ وو خو ډېر ښایسته خوند یې وکړو. ولې کور درته یاد شو چېرته یې ته ولې په غونډی مې وو که نه یاد ډیوټیانې دي که نه ښه په ډیوټۍ یې کور درته یاد شو مړه مونږ ستاسو سره ګوره مونږ شو پاکستان راته رایاد شو په غرونو کې پراته یو نو ډېره دوا مې ورته وکړه او مونږ تاسو ته سلوټ کوو مونږ تاسو ته سلوټ کوو مونږ په تاسو فخر کوو مونږ په تاسو ویاړ کوو. بس الله دې عزت وکړه زمونږ ګلونه یې زمونږ بچي یې زمونږ هغې چې بالکل وینم جوش وکړو چې دا ځوانه نغمه مو واورېده بس ما ستاسو دپاره سپیشلي پاک افواج ځوانانو دپاره ما دغه میل نغمه وړاندې کړه. الله دې عزت وکړه دغه روړ خبرو که چې چای مې پخولې نو تا خو کور کې چای پخې کې مونږ چې سهار وختي پاس وو چاول به چای پخو او هلکان به بونډیانې ساتي نو دا به ډېر ښایسته مزه یې پکې ډېر ښایسته خوند وي ښه اصل کې جی د ستاسو څه نامه ده زما وکیل نامه ده پېښور وکیل ښه وکیل صاحب داسې ده چې د ستاسو کم لایف چې دام ډېر خوند کوي ما ډېر خلکو نه اورېدلي او بعضې اوقات ما ته د لیسنر کال وکړي هغوی هم ریټایر دي نو هغوی وایي دغه ژوند ډېر خوند به کوله وایي هغه خلک چې اوس مونږ کښېنو یا چېرته خپله کې بیا کال وکړو بیا هغه زړې خبرې کوو وایي ډېر خوند کوي ډېر ښایسته خوند کوي یخې یخې هواګانې چلېږي ډېر مزدار دغه دی او الله هم خوشحاله کړه او ستاسو ټایم ډېر نه خراب ما خو دېړه مې یو دغه وکړو الله شه میله وکړه ورته خو ښه دې وکړو زمونږ تاسو باندې مونږ فخر دی او کله کله کال پکې کوئ خامخا ولې نه الله ټول خوشحاله کړي اوکې ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ. د بارډر ساتونکي هغه خلک چې هغوی په بارډر ولاړ دي هغوی هم مونږ ته کال کوي دا دویم لیسنر دی چې هلته اوري ما او ما ته کال کوي نو یو خرلسی نه وکړو دا په بل بارډر باندې هلته ډیوټي کوي دا زمونږ هغه ځوانان دي دا زمونږ هغه مشران دي چې دې خاورې دپاره خپله چوټي خپل کور دار هر خپل بچي او مور پلار یې پرېښي هغوی یو څیز دی چې هغوی وایي زمونږ مور هم دا دی پلار هم دا دی بچي هم دا دي دا زمونږ خاوره چې کومه دا ملک پاکستان چې پاکستان پاکه خاوره چې کومه ده دې سپرن لپاره هلته ولاړ دي 091544143 کال طرف ته ځو هلته دې کال ډرپ شوی دی 52544143 په دې باندې خبرې اترې تاسو سره روانې دي او مونږ به لاړ شو کامنټس طرف ته کامنټس څه وایي کامنټس کې ډېر اورېدونکي چې دي هغوی کامنټس هم کړي دي. السلام علیکم اینڈ ویلکم علیشان بھائی په خیر راغلی حیدر افریدي وایي حیدر افریدي ډېر وخت پس چې دا رالو پته نشته دا هم بیزي شوی و کامنټس د لاره چونکې زه هم چې دا پروګرام یې هفتې کې یو پروګرام کوم
نو تاسو نه کله کله بیا هیر وي نن هم ډېر لیدونکي چې دی هغه ګوري ځکه ډېر وخت پس ته چې دا فیسبوک باندې خپل ټایب باندې راغلی یم ریډیو کینګ عامر افریدي سلامونه کوي وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه عامر څنګه یې خیر دی اور وی ایم کینګ عامر افریدي فرام پېښور ډېره زیاته مننه اور وی ماشاءالله سم ښایسته پروګرام دی رښتیا ګپ لګئ ښه ډېر ښایسته دی څنګه ښایسته دی لکه ما ته ووایه پروګرام څنګه ښایسته کېږي اور ستاسو ډېره زیاته مننه عامر او ګڼ شمېر اورېدونکي چې کوم دي هغوی کامنټس لري او دغه پروګرام تاسو نور ملګرو سره هم شیر کولی شئ اور زو کال طرف ته چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام پروګرام کې هرکلی درته وایو څوک کوم ځای نه تاسو خور پېښور نه زمونږ خور پېښور نه هرکلی درته وایو پروګرام کې په خیر راغلی زمای تاسو ته مارکلې وایو په فرست ټایم هم تاسو پروګرام هم واورېدو جی جی په جی فرست ټایم کال مو کومای ډېر ښه راته ولګېد اوه اوه فرست ټایم تاسو پروګرام اورېدو فرست ټایم کال ولګېدو دا خو ډېره ښه خبره ده اور ولې داسې څه وپکې چې تاسو ته ډېر ښه ولګېدو سر بس دا خو په قرآن کې الله ویلي دي چې کوم انسان زه عزتمن کړم نو الله حضور فرمایي چې هغه انسان الله په فرشتو ته ارزو کې چې ما په مخلوق کې قدرمن کې دای په زړه دای په ذهن باندې چې خلګي کوم شالو سي د تاسو مینه ده او ډیره زیاته مننه اور مونږ به دومره خو او کنه خو بس تاسو مینه ده نو مونږ په وخت راولي او پروګرام ته کینو چې زه رادیو نه اورم زما شوق نشته رادیو سره دومره صحیح تاسو پروګرام ته تاسو اواز ډېر ښه ولګېد سر صحیح بس خدي پروګرام کله کله اوري خیر دی سر تاسو پروګرام هم د هغه په ورځ پیر په ورځ جی پیر په ورځ زما پروګرام 8 نه 10 پورې هفته کې یو ځل جی پروګرام هفته کې زما یو ځل وي بس اوکې سر الله هم ژوندي ساتو سر خپل پاکستان لپاره خپل آرمي د خپل وطن لپاره ډېر دعاګانې وکړئ سر ډېره زیاته مننه ضرور به دعاګانې وکړو تاسو او مونږ ټول کوو ډېره زیاته مننه زمونږ دا خوراکي رااله اور پروګرام کې پارټیسیپیشن کې مختلف خلک راځي او مختلف ځایونه راځي او چې دا موږ سره پارټیسیپیشن کوي موږ هم غواړو چې تاسو کامنټس د لار هم راشي او دغه شانته د کال د لار هم راشي اله دوست افریدي سلامونه کوي وای جی تو سو هاي جی هاي هاو ار یو دا تاسو لیکلی لکه جیتو جیتا سو هاي جی دا کم زبان دی مونږ ته دا ووایه لکه دوست افریدي چې دا تا کم زبان کې خبره کړې ده که نه چې مونږ ته پته ولګي چې څه حالات دي ډېر لیدونکي چې دا هغوی په انتظار دي د کال اور زو کال طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یو راخی جوړې پروګرام کې درته هرکلی وایو شکر الحمدلله تاسو راته وایي څنګه یې آباد شي خوشحال شي پروګرام مو واورېدو او بالکل داسې ډېر شوق خو نه لرم خو بیا هم تاسو اواز را باندې ښه ولګېدو او موضوع پته خو ماته نه لګي چې موضوع کومه وه او یو خبره مې کوله ما چې تاسو د ریډیو دپاره چې داسې یو خپل سنسر بورډ جوړ کړو چې د هغې دپاره عوامو ته نقصان نه وي فایده یې وي جی نو ستاسو اوپینین ستاسو سجیشن ضروري دی راته ووایې لکه په میډیکل اصول دا دي چې کله تا ته تکلیف جوړ شي نو په کار ده چې تاسو ډاکټر سره مشوره وکړو چې ډاکټر ته وایي چې یارې زما زړه درد دی یا دا درد دی بغیر د ډاکټره میډیکل دوایي نه یوز کول په کار که نه جی ډېره ښکلې خبره ده بالکل نو دلته یو ډاکټر دی ما خو ملاقات نه ورسره شوی نه ذاتي پیژنم خو اکثر به وایي چې تاسو د هر قسمه دردونو لپاره د ډاکټر د تګ ضرورت نشته دی زما بیلاډونا ده که پیلاډونا دا استعمال کوي بس د ډاکټر د تګ سره ضرورت شته نه که ته مرې که تا د ډوکي دردي بس دا استعمال کو او هیڅ تک ته ضرورت نشته بس دا استعمال کو نو دا خو ګوره د میډیکل په حواله باندې د انسانیت په حواله باندې دا خو یو ناروا یو غلطه خبره او چا د بهاده ټیک شوري وي چا ته به نور څه مسله تاسو چې د څه نما واسه ما په خیال دا کاسمیټک دی او اورال کیپی کې خو په دې خلاف چې دا اپریشن هم لګیا دی چې هغه غیر ضروری څومره کریم دی نو هغه خلاف چې دا اپریشن شروع شوی دی 100 ورځونه نو بالکل ستا خبره ټیک ده ځکه چې ډاکټر چې دا هغه یو مختلفو پهلو باندې هغه چې نظر هم لري او بل هغه چې ډیګري هولډر وي هغه سبق ویلی وي هغه چې دا هاوس جاب هم کړی وي هغه پوه هم وي او که څوک داسې ډایرکټ راځي هغه سره داسې څه وي نو ښکاره ده کې خلکو ته او چې داسې څه وي پکې نو د دوی خلاف چې دا اپریشن روانې دي
لکه داسې پکاري چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ، تاسو ته تکلیف څه تکلیف دی، نو دا وایي چې نه د ډاکټر د تګ ضرورت نشته، تاسو ډایرکټ زما بلډونه استعمال کو، د ډاکټر د تګ ضرورت نشته. یو خبره ده. دویمه خبره ده یو بل کوي چې یو ځل ژوند کې یو ځل زما کریم استعمال کې هوا همیشه لپاره ځان ښکلی کوي. نو موږ داسې وایو چې دغه هیروین دی دا یو معلوم سیز دی، ځان به ته وساتي، دهشتګردي یو معلوم شی دی، ځان سره ته وساتي، وایي چې بل کې ولا بس دا او داسې حال چې ته مثال د میډیکل په حواله باندې خلک ګمراه کوي، خلکو ته غلط سیز راغی، نو دا خو ملک لپاره ډېر ناسور او ډېر زیاته خطر او نو زه وایم تاسو ریډیو کې یو سنسر بورډ وي، خیر د پرایویټ ادارو ریډیو ته پیسې ورکوي، نو دا مطلب نشو چې ریډیو ته پیسې ورکاوه کمپنی چلاوه پکې او د عوامو زلالت له عوام تبا نه پکار د سنس ستاره ډېره ښکلې خبره ده او ستاره ډېره تاسو څه نه ما وښودله ماته شاه فیصل افریدي ډېره زیاته مننه او ستاره ډېره ښکلې خبره او تا چېرته هم دا پروګرام اورېدلی او ډېر ښه سنس سره دغه خبره اخیستې ده او دا دې ښه ووې او د دوی خلاف خو الرډي اپریشن شروع دی او ډېره زیاته مننه آباد اوسئ. اوکې ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ او ډېره ښکلې خبره او ډېر ښکلې طرف ته لاړو او په کار هم دا دی. بعض څیزونه چونکې موږ په زموږ موضوع بدل دی او موږ نه غواړو چې هغه طرف ته لاړ شو، خو بیا هم چې دا میډیکل چې چاته د میډیکل ضرورت وي نو په کار دا دی چې هغه هغو طرف ته لاړ شي. بعض څیزونه داسې دي چې د کریمو خبره وکړه، ډېر داسې موږ هم چې دا ګوره زه تاسو ته په پروګرام کې ټوټکې ښیم چې دا ټوټکې چې کوم دي دا بیوټي ټیپس لپاره دي، دا هغه ټوټکې چې هغه کور کې مونږ چې دغه شیز جوړولی شو. لکه زه به درته وایم چې زه همیشه وایم چې اوبه چې د زیات څښئ، تاسو جل چې کوم دی هغه به تازو تازه وي، تر و تازه چې د هغه به وي، صفا به هم وي او دغه شانتې قدرتي ماسک چې د هغه استعمال شروع کړئ. قدرتي ماسک مطلب دا دی چې تاسو د شهد، دهي، دغه شانتې هلدي د دې ماسک چې دا په خپل مخ باندې چې لګوئ، دې سره به ستاسو مخ چې د چمکداره هم وي او نرم هم وي. خو بعض څیزونه داسې دي چې هغوی خلک کریمونو خبره وکړه نو هغې خلاف چې د حکومت لګیا دی او هغوی چې کومه پالیسي ده انشاءالله هغه مطابق به چې د هغه هر څه کوي ورته او کوشش کوئ چې هغه خلک چې هغوی وایي چې مخ مې د خراب نه وي نو کوم چې د نور شوای وي د دې نه کوشش کوئ چې تاسو ځان بچ کوئ او د هلدي استعمال چې کوم دی دا ډېر زیات کوئ، د دهي مسته استعمال چې دا په مخ باندې کوئ او دغه شانتې دې نه علاوه شهد استعمال چې دا کوئ، دا چې تاسو 3-4 وړه مکس کړئ دې نه چې کوم ماسک جوړ شي دا په مخ باندې یو 15 منټه دپاره لګوئ، بیا مخ چې دا هغې نه پس وینځئ نو ستاسو سکین به چې دا نه ډسټرب کېږي. او دغه شانتې یو بل هیلث ټپس تاسو ته وایم، مونږ که وګورو مونږ همیشه یو شیز نه ډېر زیات تنګ او زمونږ په چاپیرچل کې اسپیشلی په پاکستان کې یو شیز دی چې مونږ ډېر زیات ځان بیزي کړی، مونږ خوراک وکړو ډایرکټ ویده شو یا موبایل ته کینو نو مونږ معدې مسلې ډېرې زیاتې دي، د مونږ وایي خېټه مې سوځي او معده چې د هغه کار نه کوي نو دا وجه دا ده چې معده یا دل یا جیل چې کوم دي دا چې ډسټرب کېږي. د دې وجه اهم دا ده چې یو خو مونږ چې کله نوړی وخورو نو هغه ژویو نه، ځکه چې 32 ځله د اسلامک پوینټ اف ویو باندې تاسو یو نوړی اوچته کړه 32 ځله هغه چباو کوئ، هغه ژوی هغې نه وروستو هغه تېروئ نو ستاسو معدې مسله به کله هم رانه شي. او دویمه خبره دا چې ډېر خلک داسې وي چې هغوی روټۍ وخوري او د روټۍ نه وروستو ډایرکټ چې د اوبه په څیز کړي، چې کله تاسو ډایرکټ اوبه څکئ نو دا په معدې باندې اثر غورځوي او دا موږ ته نقصان هم رکولی شي. نو تاسو کم سے کم د 20 منټ نه کم ټایم کې به تاسو اوبه نه څکئ، کله هم 20 منټ تیر شي بیا تاسو اوبه خیر د څکلی شئ او کوشش کوئ څنګه چې د اسلامک پوینټ اف ویو باندې څنګه اسلام کې چې د کم شیزونه موږ ته سنت ښودلی کېږي نو دې کې ډېره اهمه خبره دا ده چې ډېر شیزونه هغې سره زمونږ هغه نقصان نه بچ کېږو. اسلام وایي چې تاسو چې روټۍ وخورئ نو 40 قدمه تاسو واخلئ، کله چې روټۍ ختم کړئ 40 قدمه تاسو وګرځئ نو دا معدې دپاره ډېر زیات ضروري دی. او په دې کې زمونږ خویندې اسپیشلی هغوی د معدو تکلیف ولې وي، هغې وجه دا ده چې هغوی مسلېدار خوراک چې دا ډېر زیات کوي او تیلولې چې کومه ده چې مونږ زیاتر غوړو کې وتیلو هغه ډېر زیات کړي نو دا چې کوم دی ډېر زیات څیزونه هغه زمونږ معده چې د هغه ډسټرب کوي. بیا داسې یو جنک فوډ چې کومې جنک فوډ مطلب بعض څیزونه داسې وي چې هغه که مونږ فاست فوډ یاد کو یا ډېر داسې څیزونه چې هغه مونږ د
پریز په مونږه وي یا ډاکټر طرف نه یا هغه شیزونه چې بازار نه مونږ راوړو بازار نه خو راوړو خو بیا هغه وینځل ضروری دي خو فاست فود خو وینځل نشي نو په کار دا دی چې هغه شیزونه باز پکې فاست فود کې چې نشي وینځله نو هغه چې دا مونږ په کور کې ولې نه تیارو یو برګر دی هغه کور کې ولې نه تیاروم ټیک ته بازار کې اخلم خو بازار کې کوشش کوي چې داس ځای کې نه چې هغه ته گاډي تیریږي او دوړ هغه مونږ خورو نو ډایرکټ مونږ ته مسله راتله شي دا د کډنی پیشنټ هم جوړېدل شي ځکه چې هغه کې ګرداوی هغه کې کانه جوړېدل شي سبا مایدو کې نو دا ډیر شیزونه دي چې هغه مونږ کو خو هغه خلک چې هغه د مایده پیشنټ وینو د سیزون نه بخیال ساتي او لسی تاسو سکل شي مستچ د تاسو سکل شي دا زمونږ د مایدو د پاره چې دا ډیر زیات اهم دي نو بیا بس تاسو د مایده چې کومه ده هغه صحیح وي او د لپاره ادرک استعمال چې دا هغه ضروري وګڼي هغه خلک چې هغه غټ تی موټاپه نخکار خلک تی غټ خلک تی چې هغه وزن زیات وي نو هغه د ادرک او د کوي استعمال چې دا کوي کوشش دا کوي او هغه مطابق چې دا بیا تاسو ګرځي ورزش کوي کم سے کم په ورځ کې خامخا سحر مونږ نه رستو ګرځي او بیا مازیګر کې خامخا یو 30 منټ تاسو راوند اباوت 30 منټ چې تاسو چکر لګوي واک کوي نو تاسو به ټیک وي دا ډېر زیات خبرې دي تاسو کول هم دي میسجونه هم دي زه غواړم چې دوه کال پکې واخلم خو تاسو کمنټ سره ته هم بارزم چې څوک تیر سره کم ځای نه دي سره السلام علیکم چې تل کور کې راغله پروانشتا چې تل کور کې راغله پروانشتا خاطر تل د ملمانو شي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بخیر راغلی هر کله درته وایو څوک کم ځای نه مخلص د بنی ګل نه راورسې ضروره بانی ګل نه مخلص هر کله درته وایو په خیر راغلی ستړي مشه ډېره مننه یو جهان مننه رورا پروګرام مو خدای ناورم په توکل باندې میټال کړی دی دا راته وایي چې دا زما سره څوک خبرې کوي دا ما سره مخلص خبرې کوي مخلص نه علي شان خبرې کوي نو بس نشان استا خاطر د پاره این د لاسته مزال څنګهروم هاي او چې نشان لاله راترومي زبر تلار په بانو جارو کوم او ډیر زیاته مننه او کالیشان لاله په خلاصو کالیشان لاله په خلاصو امزول ګوړې په ټول خیبر وشما او ګوړې په ټول خیبر وشما او د امین خان خاطر د پاره د امین خان خاطر د پاره پورس کې درې دل زسترګي توروم الا سترګي توروي سترګي توروم دا د امین افریدي د پاره سپیشل ډیر زیاته مننه او مخلص خوشاله سي چراغله ډیر مننه روزانه ولا پروګرام خداورم ولا ټاپک کې نه دا ورېدلی پاس ما وې چې په توکل مخلص کالو کو کمیلاو شو علي شاه سره به یو څو خبرې وشي او کله شو ملاو نو بیا هیڅ خبره نه د بار ټیم دې زیات راغلم د امین خان افریدي چې کم دی پروګرام اوري او انوار مم پروګرام اوري هغه ته ډیر سلامونه او یو غاني پرمیش کومر ورجانه کا ور تفلیدی کړه د بس سپیشل امین افریدي ته انوار مم ته بس سپیشل ډالي بیا غدي خاطر ته یو کلام دی چې پتش دیدان باندې مرور مشغولېګا او زم خپا کیږي بل ورځ براشه بل اورات به درشم د خیره د بس سپیشل امین افریدي ته او انوار محمد په خیبر کې ډالې کې ډیرو کول یو جهان مننه خوشاله اوسي آباد اوسي غمونو نه آزاد اوسي پاکستان زنده‌باد علي شان او مخلص پاینده ډیر زیات مننه خوشاله اوسي او وعلیکم السلام خوشاله اوسي او مخلص مونږ سره د بنو نو او پروګرام نه اوریدو خو بیا هم چې د کال بلاو شو وای ما پروګرام وکوي السلام علیکم وعلیکم السلام تر السلام علیکم دل کو دل سے را لو بیگټس لو اوس چا یاد کړي په خیر رااله الله دې قدرمان کا ته خیر تر پر دا خو به یو ملګری بانی ګول نه کال وکړو وای امین افریدوی ته چې دا زما سلام الله دې قدرمان کی دې می طرف نه سپیشل سلام او دا ته خیر تر پر طبيعتونه خدي شکر الحمدلله تاسو براته وای الله دې قدرمان کا تیر ویک کې ختم نه وي څنګه تیر ویک کې خو نه وي کنه تم او بازار سے وشماروم خو لکه بس د سلیټ راغلو ها
بس مولا خو پته نشته خو ابتدا کې چې کوم پروګرام ونه وي مو چې مسله او څنګه چل دی هغه هم نه وي بس انعام فیصل هم نه وي تم نه وي مو چې الله اکبر تاسو وای تاسو انتظار کړو یاره بالکل تو پروګرام خو بس ما په هفته کې یو ځل وي چاته وایم نه انعام فیصل له هو شي ته نه کوم ته چې چوټي کوي دا سوای کنه په هفته کې یو پروګرام یو پاکن ته چوټي کوي په سکول کې به مې په هفته کې یو ورځ چوټي و ته ما به وکړه په یو هفته خو موږ نو په هفته کې 15 شپږ پروګرامونه او یو چوټي کې کولای یم شتونی نه کوله بس دا خدا کړه په سکول کې به چوټي چې کله وشو تا به سبحانه کوله وته ډېر چې په سکول کې به کله چوټي وشول نو مړه ډېرې پونه یو ځل څه کیسه وه د علیشان تروپر چې یو ګونې و نیکونه مې ورته ډېر مړه کړي وي یوه ورځ ویستوز راغلو ډېره مشهوره بهانه ده تر اوسه پورې دغه بهانه چلیږي ښه په دې به زه یو خبره کوم وکړه پې خبره نو موله ویستوز ویلې مې خو دومره تجربه نه وه 5 کلاس مرته وي چې تو څومره یو ګونې و نیکونه دي چې څوک راوکړم شنده خو دوې جوړېږي یا درې جوړېږي اوس مو خو ډېرې زیاتې دا نیو نیکونه ورته وي چې بل دومره پوهیې چې ځوان کس ښه یم نه ټول د زوړه زوړه خلک ښه یې چې مړه وي یاره د خندانه د هغه ویستوز ورته ورته وي چې دا بچی د توی پوره نکسوني ده و دا بونې و دروغ ما وایه بس چې کوم ضرورت وي رښتیا وي یا هغه چوټي به وي خو دا شی نه ما کوه بیا مې خبره په ذهن کې کېناست چې دا خو موږ ځان له دوکه ورکوي ویستوز لا نه ورکوي چې دا شی نه ښه نه وي د توسې پوره نو مو چې هغه سوچ بیا وکړم چې ګوره ویستوز دا خبره نو بس هغه مې بیا په ذهن کې کېناستله صحیح خبره ده او دغه د نیا ولا نیکه ولا سپیشلی نیا بچه کومه دا بهانه تر اوسه پورې چلیږي نیا مې بیماره وه نیا مې چې دا داسې وه او نیا مې وفات شوې وه نو ما یو ورځ کالج وخت کې بس هغه وخت داسې ما ټیچر ته وویل ما کله چې زه چوټي وکړم که نه ما نه تپوس ما کوه وایي ولې ما یې تپوس ځکه ما کوه ما خامخا نیا وفات شوي پکې دا خو بس د موږ له مشرونو نه دغسې همدغسې هم ته تو چې چې دا سلسله تر اوسه پرې چلېږي بس دا دغو خلکو له پوتې خو دا دا ځان سره دوکه وي بس چې اوس خو ډېر ویښ دور شول او 20 کاله مخکې و بس 22 کاله مخکې خو دومره پوه نه و خو لکه اوس ډېر ویښ دور شو نو بس دا خلک هڅه نه کوي ولې بس سکولونو کې ولا چې ویستوزونه نه هم ډورېدو وهل مهل ډبول به یې کول و هغو نه به ډېر ډورېدو د غوالو ډبولو نه به ویستوزونو ډېر ډورېدل اوس خو بس دا ډفرنټ شپ دی ګپ شپ دومره خطران نه وي جی 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 او ډېره زیاته مننه خوشحال اوسه چې راغلی ډېر قدمان کوه ولیاز مخلص کومه سندره چې ته وخلک پلی کړله د سور ونسي تو پوره رنډه وي اوکې صحیح ده زه کوشش کوم ها ډېره مننه اوکې ډېره زیاته مننه خوشحال اوسئ او امین او فریدا یې موږ سره راغلو او مخلص هم چې د تپوس یې کولو بس کله کله داسې کېږي که نه چې اچانک د دم کال پسې ولګېدو حمداللہ ملحل وہی زندگی میں خوبصورت لوگوں سے زیادہ مخلص لوگوں کا ہونا ضروری ہے بالکل صحیح خبر ده د خوبصورتي چې کومه ده لږ وخت لپاره وي خو که ډېر هم څوک ښایسته وي چې هغه بد اخلاقه وي هغه مخلص نه وي نو بیا ژوند ورسره نه تېرېږي حمداللہ ملحل وہی السلام علیکم هلو حمداللہ ملحل فرام لاهور ویلکم ټو د شو اور موږ به تاسو ته ووایو چې ویلکم ټو د شو ډېره زیاته مننه 0915254 السلام علیکم السلام علیکم یا الله السلام علیکم وعلیکم السلام هر کله درته وایو مننه خیر سلام علیکم خوشحال اوسې څوک کوم ځای نه آصف افریدي باړې پسې आवाज لږ راوچت کړه آصف افریدي باړې نه بس داسې आवाज راوچت کړه که نه څرنګه یې ښه یې خیر دی امن دی تاسو خو ته شو یې که نه چې ښه یم نه ښه یم ښه یم ښه ما یې که تاسو ښه وایئ نه ښه یم ښه یې اوسه خیر دی هم برابر دي چا وی بیمار شوی وی نه اوس خو ریډي یم نه ښه اوس ریډي یم نه اوس ریډي ښه پروګرام ته په لږ کال کړی دی په لږ کال کړی دی او مې خو لکه کال اوس په پروګرام کې په لږ کوم خو کالونه کوو لکه په پروګرام کې او لکه زما پروګرام کې اوسه پرې کال نه وکړه او اورم او نن د څنګه کال وکړو ولې خیرو بس نن پروګرام داسې بس فارغه چې بس په ټیم باندې ولګېدو کله مو ورته خیال نه وي کله سره همداسې
کله در سره وخت نه وي کله د خیال نه وي او کله په ریډیو کې چې دا سیلونه مسله وي نه زه اوس په موبایل باندې اورم ریډیو اوس نشته ها په موبایل باندې اورې موبایل باندې د ریډیو خپل خوند دی ریډیو خو مړه ډېر خوند دی ریډیو باندې بس بیا کالم در په موبایل مې لګېږي دلته په موبایل کې پروګرام هم خو اورم ریډیو ځان له واله کنه ښه مزدار یو تار ورته ولګوه بس په ونې کې کېده او لاندې ورته اوده کښېنه د علیشان خبرې اوره ریډیو مړه ډېره مزه کوي یو خو داسې چې اواز هم تېز وي بس کار روزګار هم ورته کوه بس یس ایگزیکټلی دا که خبره زه همیشه زه وایم چې یاره چې زما په خبرې به په ریډیو کې څنګه وي او چې زه یې چېرته واورم خو هغه خو زه دلته لګیا وم ریډیو کې اورېدلی نه شم که نه تا نه به زه ریکارډینګ وکړم که نه یو به درته درولېږم بس ډېره زیاته مننه خوشحال اوسئ آصف چې تاسو کال وکړو تاسو فرست ټایم کال وکړو او زموږ پروګرامونه خوښوئ سنو خوښوئ خوشحال اوسئ ډېر مهرباني عزتمن شی نوم دې څه دی ستا علیشان کاکا خیل علیشان کاکا خیل زه ریډیو سره ډېره مینه کوم ډېر وخت نه زه اورم هغه ټایم نه اورم مړه ته ریډیو براک مو مخکې چلېدلو او تیره خیر ډېر وخت نه صحیح ډېره زیاته مننه خوشحال اوسئ خوشحال اوسئ ډېره زیاته مننه آصف رالو آصف افریدي ډېره زیاته مننه ستاسو هم اور ګڼ شمېر اورېدونکي راځي اور ارمان افریدي وایي ګډ مارننګ برو څنګه یې ښې ارج ناهر الله خان سلامونه کوي کاکا خیل بای یو خبره وکم او یو خبره وکړه او یو خبره کوم اوکا بالکل نن خو ډېر داسې کوکو لاګې څه کیسه ده کړې ده پیر صاحب نو ناهر الله څه ووایم چې تا ته زه نن کوکو لاګم او پهله درته کوکو نه لګېدم اور بس تاسو وینئ سکرین دی در سره موبایل دی در سره ریډیو کینګ یو خبره وکړم وایي او بالکل تاسو هم یو خبره وکړئ ښه او ریډیو کینګ وایي چې ارمانی افریدي ته سلامونه وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه اور ها ارج نهر الله وای بای څنګه بالکل ټیک ټاک یم وای الک کال کوم نو کا کالو کې مونږ بکال اټینډ کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هر کله درته وایو په خیر رااله سو کوم څه نه رااله او تا تم په سحر کې په خپل پروګرام کې استړی مشي او په خیر رااله ویم خوشاله اوسئ مونږ هم تاسو ته ویلکم وایو په خیر رااله الله دې د خوشالو جون نصیب کړه مټه سوخا بابا روډ ګړنګي کلینا بنات کاکا بنس خان بنات کاکا څنګه تاسو شکر تاسو خیر دی شکر الحمدلله او بنس کاکا چرته وی یاره بس هغه مخکې مرګري چې کوم خبرو کنه پروګرام دی اورم او کال مې نو کړی کنه نو تا ویل چې زما دې پروګرام کې څه داسې دي چې تاسو ورته کال وکړو کنه ها نو ستا پروګرام لپوري پروګرام دی دا به لکه یو کالر راشي ته تاسو کې کنه نو هر کالر دا وي یاره والله ستا خبرې را مې ډېرې خوږې ولګې دي ځکه مې تکالو کو جی دا هر کالر داسې وي کنه جی او خو لکه ستا پروګرام داسې مدم پروګرام دی او ډېر ښکلی روان دی او یو د تکالران ډېر ښکلي رال بل په پروګرام کې چې دی کنه پروګرام په څه ښکلی کېږي په سندرو په ګانو بجانو نه ښکلی کېږي جی هغه ستاسو په خبرو او د لیسنر په خبرو باندې ښکلی وي یس ایگزیکټلی دا خبره او زما په پروګرام کې بنس کې کتا سو خاورې زما په پروګرام کې ډېر زیات شي نو به درې غانې سٹارټ کې غانا او اینډ کې غانا تقریبا داسې او په فیسبوک خو چې راځم نو بیا دا دوه خامخاوي نور نه وي اور ما قدرتي خبره د چې څومره هم وخت نه ما پروګرامونه کړي په شپږ کال کې ریډیو کې چونکه چې کله زه د نور فیلډ نه راغلی هم کنه مختلف میډیا هغه نو بیا ریډیو کې زما شپږم کال تقریبا نو ما خبرې چې کمې دي هغه نه زه نه یم خپلونه بور شوی خو دا ګانه چې کومه ده که نه نو اورېدونکي هم دا وایي ته پکې ګانه مه پلی کوه یاره دلګي زه ته خپله خبره کوم که نه زه د سونو اف ام ډېر زیات اورم که نه جی په دې باندې چې دی زه ایډي اورم جی او ذکیه خان اورم که نه ستاسو پروګرام اورم نو چې کله ګانا شروع شي نو حقیقت ته هم زه ریډیو بندوم زه ریډیو بند کوم زه صرف خبرې اورم دي خبرو نه زده کړه ډېره کېږي که نه جی بل ستا پروګرام ګوره ښه چې د نورګل د اپریدي راغلی و که نه جی او زه رالم چې ما ریډیو له ګلودې لګیا و د هغې نه زما زه پروګرام ته خاموش پروت یم اورم خو زه په ټاپک تر اوسه پوه نه شم چې دا ټاپک څه و صحیح ښه
نو بس ټاپک من اصل کې زیات سٹارټ کې خبره وشوي نو به زه کوشش کوم چې بس بار چې دا ټاپک ته رانشم ځکه چې خلک بیا بور کیږي نو زمونږ چې کوم نن ټاپک دی الریډي فیسبوک باندې هوښتا د ځان نه احتساب او د معاشري پیله بهتري قدم چې ده په دې باندې خبر روانې دي بس صحیح تاسو وی چې مخکې په خبرې شي ما پروګرام نیمه نه وریدو کنه صحیح نه اورال بس تقریبا یو نیمه غنټه خبرې په وشو خو چې ریګولر خبرې کوي تاسو خپل پته لیسنر هغه بیا تنګيږي غنه نو ستاسو پروګرام خو خوندم دالته وکړه کنه چې مختلف خبرې پکې را لګا جی مختلف خبرې ایگزیکټلی زه الله دې په عمر کې برکت واچو خپل پروګرام دې الله دې د زمینی اسمنی فتونه نو ساته امين او زموږ چې څونه مرګري دي راسن ګل دې سات کاکارې په کاکا سیب کې عارف خان دې او د ټول مرګرو ته دعاګانې سلامونه سالار امیر سي دې ټول ته سلامونه وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله سي کاکا راغلی او کمنټس هم ډیر زیات روان دي او زما کمنټس چاپا شو ریډیو کینګ وای ریډیو کینګ نه چاپا نه شو او ستا ټول چې دا کمنټس مونږ کړی او ارمان افریدی السلام علیکم ارمان افریدی فرام چترال او هو ویلکم بخیر علی ستړي مشي درته وایو او نهر الله وای د بریتو ته د سم تاو ورکړی دی او بالکل دا خبره شته بریت مې پریخي دي علی شاد بھائی یار دا رابعه خان آرجی باری کې تپوس کوم نو هغه پروګرام بالکل شته دی او رابعه قیوم چې کومه دا هغه اتوار پر پروګرام رابعه تبسم پیر پورز نن 2 بجې پروګرام چې تاسو اوس پکې کوم یادوي او وای زما فیوریټ آرجی نهیر الله خان وای خوشاله سي زموږ هم تاسو ټول فیوریټ ډیر زیاته مننه پروګرام کې سره ټایم ختم دی فیسبوک او ریدونکو او د لیدونکو نه به هم اجازه تخلم او ورسره زغواړم چې بقیا چې دی احمد علي فرام نصره زین سلامونه کړي دی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه او سره ریډیو اوریدونکو نه به هم اجازه تخلم او سمره هم لیدونکو اوریدونکو دی هغه پروګرام واوریدو او هغه وکړو نو پکار دادی چې تاسو کوشش وکړئ چې ځان نه احتساب وکړئ او په ځان باندې چې دا کوشش وکړئ کار وکړئ او خپل ځان کې چې دا بدنیتی چې کومه ده هغه ځان او بسې او ما په ریډیو باندې د ډیر زیات سٹارټ کې چې دا دغه باندې خبره وکړي چې دروغ چې دا ختم کړي دروغ مو وایي کچېره مونږ دروغ وایو نو ډیر شیزونه هغه سره خرابېږي بګړو کېږي خو دروغ مونږ ختم کړو نو ان شاء الله هر څه کنټرول لی نو مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ مونږ به همیشه تاسو په دعاګانو کې یاد وای چې چرته هم وای خو زما اخري پیغام همیشه تاسو ته دا غوي چې کوشش کوئ هغه ځای ته ځئ چرته تاسو عزت ته نقصان نه راسي هغه ځایونو ته مزه هغه ټولنو ته مزه هغه خلکو سره ما ملويږي هغه خلکو سره ما ګرځي چرته چې تاسو عزت ته نقصان وي مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ چې چرته وای حادثه آباد سه د لوی الله پامان